د اولاد دپاره یوه اهمه او یوه سپیشل وظیفه. محترم ورونو، بعضې خلک داسې وي چې هغوی د اولاد د وجې نه پریشان وي، د هغوی اولاد نه کیږي. الله جل شانه هغوی له د اولاد په شان نعمت نه وي ورکړی. دغه شان بعضې خلک داسې وي چې الله جل شانه هغوی له اولاد خو ورکړي وي، خو نارینه اولاد د هغوی په نصیب کې نه وي. نو د هغې دپاره انشاءالله العزیز نن زه تاسو ته په یو مختصر شان ویډیو کې د اولاد دپاره یو اهم وظیفه چې کومه مجربه ده او کوم د قرآن مجید آیات مبارک دی، د قرآن مجید د آیات نه ثابته ده، هغه وظیفه زه تاسو ته درښایم انشاءالله العزیز. که چېرې تاسو په یقین سره د زړه په یقین سره تاسو دا ولولئ، نو زما د خدای نه دا امید دی چې انشاءالله العزیز تاسو د اولاد مسله به ختمه شي. هغه د قرآن مجید یو آیات مبارکه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. که چېرته ستاسو سره بیا ټایم وي نو یو 2 رکعته صلات حاجت وکئ او د هغې نه پس دا دعا ولولئ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. معنی دا ده چې رب زما ما یوازې مه پرېږده، وانت خیر الوارثین، او ته ډېر ښه میراث ورکوونکي او ته ډېر میراث ورکوونکي ذات یې. نو محترمو، دا دعا د قرآن مجید آیات مبارکه دی. انشاءالله العزیز که چېرې تاسو دا لولئ نو ستاسو دا مسله به خامخا ختمیږي او الله جل شانه به تاسو ته خامخا اولاد در نصیب کوي. که چېرته ستاسو زنانه اولاد وي نو الله جل شانه به تاسو له د دې په برکت سره نارینه اولاد در نصیب کړي. امید لرم چې انشاءالله العزیز تاسو ته به زموږ دا وظیفه خوښه لګېدلې وي. که چېرته تاسو دغه شان ویډیو کتل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. جزاک الله خیر.